أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. سورة النحل 77 نمبر آیات. په دې 77 نمبر آیات کې د الله تعالی د علم توحید ذکر کیږي. توحید په علم متویل کیږي. د دې حاصل دا د چې غیب باندې پویدونکو ذات صرف الله تعالی دی. په دې صفت کې د الله تعالی سره هیڅ څوک شریک نه دی. دې مضمون ته توحید په علم وایي. او د دې په مقابل کې راځي شرک په علم. شرک په علم دې ته ویل کیږي چې هغه څوک د عقیده ولري چې د الله تعالی په شان کې بل څوک هم په غیب پويږي. ډېر خراب دنیا کې رسېشته د جاغیر عقیده لري. نو بدغه شرک په علم باندې په دې آیات کې رد شو. او دا مسله ثابت شوه چې په غیب باندې صرف الله تعالی پويږي، بل په هیڅ څوک نه پويږي. غیب څه ته ویل کیږي؟ غیب هر هغه شی ته ویل کیږي چې د نظر نه پناه. نو په نسبت د انسان چې راواخلي نو هر کم شي چې مخامخ دا حاضر شو چې کم د حاضر مقابل هغه غیبي. او الله تعالی په غیب باندې پويږي. نو معنی دا شو چې په نسبت د الله تعالی باندې غیب نشته. غیب په نسبت د مخلوق باندې، په نسبت د خالق باندې غیب نه وي. الله تعالی به یو شان پويږي. الله تعالی ولله خاص الله تعالی د لپاره غیب السماوات، علم د غیب د اسمانون دی، والارض رزم کې دی. وما امر الساعه او نه دی حکم د قیامت الا کلمح البصر مگر پشان د رب د سترګې باندې. قیامت دومره ګران شي نه راځي کنه غټ ټیم بواخلی، بلکې چې کله الله تعالی غواړي نو سترګې پر رب پشان رب کې با قیامت قائم کی. قیامت څه شي ته ویل کېږي؟ اصل کې د قیامت دوه حیثیت لري. یو د اولنۍ شپې لري چې دغه سره انسانان پناه شي، او بل دویمه شپې لري چې دغه سره انسانان دوباره ژوند کیږي. نو په دې ځکه کې د کومه مراد ده؟ د اکثر علماء رائے دا ده چې د ذکر کې دویمه شپې لري مراد ده چې دوباره ژوندون دي. ځکه دوباره ژوندون نه کافران منکرو. اگر چې د اولنی مرګ نه منکر نه، مرګ هر څوک باندې مرګ نه منکرین نه، لیکن دوباره ژوندون کې بحث د نظر خلک یې نه مني. نو دا دوباره ژوندون بحث دی چې تاسو دوباره ژوندون ناشنا ګڼئ. نو دا هیڅ ناشنا نه دی چې کله الله تعالی وغوښتل سترګې په رب کې به د خلک ژوندی شي او د قیامت میدان ته به حاضر شي. نو الله تعالی وما امر الساعه او نه دی حکم د قیامت الا کلمح البصر مگر په شان د رب د سترګې دی. او هو اقرب یا دین هم زیاد نږدې، سترګې د رب نه هم وړاندې. ان الله یقین الله تعالی علی کل شیء قدیر، په هر څه باندې قدرت والا دی. د ټول کارونه الله تعالی په قدرت کې داخل دی. قیامت راوستي شي دومره زری قائمولی شي. نو دې ثابت شو چې الله تعالی د قادر هر شي باندې قادر کېدونه معلومه شوه چې دوباره ژوندون بیخي ثابت یقیني دی. په دې کې څه شک او بحث نشته. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. د دې ځکه نه اخوا د 61 نمبر آیات پورې په دې کې دلایل عقلیه ذکر کیږي د الله تعالی په وجود او توحید باندې. او دا د دلایل عقلیه دي چې یو حیثیت دلیل دی، بل حیثیت د نعمت. نو د نعمت مضمون چې راواخلې نو د یو قسم لمینه پیدا کوي. په دې خبره کې چې الله تعالی منل پکار دي، ترغیب د پاره شو. اګه حیثیت دلیل راواخلې نو د یو علمي بحث شو چې د الله تعالی وحدانیت یقیني په کلکه علوم سره ثابت دي. اب دې کې شک نشته. الله تعالی والله اخرجکم، الله تعالی تاسو راويستره من بطون امهاتکم، د خېټو د میاندو خپلونه. دا څه نه وای الله تعالی دنیا ته راوستره. لا تعلمون شيئا تاسو نه پوهیدلې په هیڅ شی باندې. د پیدایش نه دنیا ته راتلو نه وړاندې تاسو په هیڅ خبره باندې پوهیدلې نه. وجعل لكم السمع، الله تعالی پیدا کو تاسو د پاره اورید وګونه، والابصار واسترګي والافئده وزرونه. تاسو د هیڅ نه خبر نه وای، سم مطالبه مو نه چې داسې پکار دی هغه پکار دی. الله تعالی مخکې نه تاسو د پاره د علم کم اسباب چې غیر الله پیدا کړو چې بده به تاسو علم حاصلوي.
او مخکې به د علم سلسله شروع کیږي. نو تاسو د مطالبې نه بغیر، تاسو د خوارۍ نه بغیر د علم اسباب تاسو کې اتوماتیک الله تعالی ولګول، چې هغه سترګې دي او دغه شان د کې زړه دی، غوږونه دي، دې دپاره دې نه بعد به د علم حاصلوي. لعلکم دې دپاره تشکرون، تاسو شکر وباسئ. په دې ځای کې د ژبې بحث رانغی، حالانکه ژبه هم یو لوی نعمت دی، د علم سره د علمي مباحثو سره تعلق دی. لیکن کم څیزونه چې ذکر شو هغه دا دی چې سمع غوږونه دي، سترګې دي او زړه دی. تفسیر قرطبي دې باندې بحث کړی دی، وایي دې کې دا سمع چې وویل اورېدل یې وویل، نو په دې کې لسان ژبه په خپله داخله شو، ځکه چې کم خلک خبرې کولی شي هغه اورېدل هم کوي، چې کم خلک اورېدل کوي دا خبرې هم کوي، او چې کم خلک اورېدل نشي کولی هغه خبرې هم نشي کولی. نو په دې وجه کم خلک چاړیګان دي خبرې نه کوي، نو دوی اصل کې دوی اوري نه، نو چې نه اوري نو څه ته زده هم نشي، نو بس خبرې په ځای باندې ختم شي. او دا یقیني معلومه خبره ده چې کم خلک خبرې نشي کولی هغه خبرې اوري بیا هم نه. نو وایي سمع کې لسان په خپله داخل شو. دا تفسیر قرطبي جواب دی او مفصل جواب دی، او تفسیر قرطبي د معتبر تفسیرونو کې دا دی، په لویو تفاسیرو کې دی. اگر چې دویم جواب چا دام کړی دی چې لسان چې کوم دی ژبه دا ذریعه د علم د حاصلولو نه ده، دا بل ته د علم د زده کولو ده، بل ته په علم زده کولی شي، لیکن بخپله چې ته علم حاصلې نو هغې تعلق د سترګو سره دی، د غوږونو سره دی، د زړه سره دی، ژبې پکې دخل نشته. دغه دوه جوابونه شو. والافئده او زړه هم د علم د حاصلولو په اسبابو کې دی. چې انسان اول سترګې پیدا شي نو د غوږونو سترګې کار شروع کړي او راسې په قلاره باندې دی زده کړې کوي، چې بیا چې کله دی لږ غونده کې صلاحیتونه قوي شي نو کم څه چې دی اینې او اوري په هغې باندې بیا دی سوچ کوي او د هغې یو نتیجې ته ځان رسول غواړي. او دغه کار چې کوم دی د احادیثو د قرآن د ظاهر آیت نه معلومیږي چې دا کار د زړه دی. اگر چې په دې کې د ساینسدانانو د فلسفانو دعوه دا ده چې دا کار دماغ کوي، لیکن د قرآني آیاتونو نه او د احادیثو مضمونونو نه معلومیږي دا کار د زړه کوي. اگر چې په دې کې د دماغو دخل شته، دماغونه پکې مضبوط دخل دی، خو لیکن دا ذمہواري او سرپرستی د زړه ده او دماغ د هغې سره تعاون کې مرسته ورسره کوي. نو په دغه ترتیب باندې زړه هم الله تعالی انسان ته ورکړ. او دا کارونه دا نعمت دومره لوی نعمتونه دې دپاره دي تشکرون، چې شکر وباسئ. شکر باندې مخکې موږ بحث کړی دی چې شکر څه شي ته ویل کېږي. شکر 3 ارکان مخکې موږ ویل دي. الم یرو ای دوی نه ګوري الی الطیر مرغانو ته، دلایل عقلیه دي. نو دا دویم دلیل دی. الم یرو ای دا خلک نه ګوري الی الطیر مرغانو ته مسخرات چې تابع دي د حکم د الله فی جو السماء په فضا د اسمان کې، اسمان لاندې په دې فضا کې د الله تعالی د حکم تابع دي. ما یمسکهن نه دی راټینګ کړي په دې هوا کې الا الله مگر الله راټینګ کړي دي. دومره لوی مرغان په هوا کې چې الوزي او ودرېږي، نو دا د الله تعالی په حکم سره رامنې کېږي، د الله تعالی په قدرت سره دا رامنې کېږي. یعنې په خپله باندې د مرغانو هم دومره حیثیت صلاحیت نشته. ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیات خامخ ډېرې نښې دي لقوم یؤمنون داسې قوم دپاره چې ایمان لري. د مرغانو بحث ذکر کړه چې مرغان په هوا کې چې الوزي ودرېږي دې کې ډېرې نښې دي. نو ظاهر کې دغه سوال چې دا خو یوه نښه ده بس مرغه شو، نو بل پکې څه دي؟ نو اوس اصل کې دې ته راشه چې د مرغه په هوا کې ودرېږي دې دپاره د ودرېدلو کوم اسباب چې دي، چې کوم نه دي دا بڼه کې دي او دغه شان نه دي دا وخه او حجم دی د مرغه، بیا د هوا د نرمي او باریکتیا چې په دې کې د څه طریقه باندې ودرېدی شي، دا ټول اسباب دي. د اسباب چې راواخلي په خپل ځای باندې ځان یو مستقل دلیل دی. بیا کله کله داسې وشي چې اسباب موجود دي خو اثر پکې نه وي، لکه سړی به سترګې لري خو لیده به نشي کولی، ړندې سترګې به وي. نو داسې کله کله داسې هم کېدی شي چې اسباب موجود دي او کار ونه شي. نو په دې وجه لما یمسکهن اوس الله تعالی هم یو ځای کړو چې دغه مرغانو دا جسم د هغې توازن چې کوم دی او وزرې په مناسب انداز باندې د هغې بڼه کې چې نه زیاتې نه کمې، او دغه شان د هوا د نرمي او باریکتیا دا ټول چې راجمع کړي نو په دې کې وروسته بیا الله تعالی دغه هوا کې رامنې کړي.
نو په دغه اسبابو کې اثر چې کوم وګرځي اثر هم پکې الله تعالی وګرځي نو د اثر پکې ځان د دلیل وشماله دا ډېر دلایل شو ځکه آیات د جمع رااله والله جعل لكم الله تعالی جوړ کړی دي تاسو د پاره من بیوتکم د کورونو تاسو نه سکنن زید آرام سکن چې کوم دی دا اوسېدلو ته ویل کېږي او اطمینان او آرام ته ویل کېږي نو کده سه معنا وکړي چې تاسو کورونه تاسو د اوسېدلو لپاره دي دا خبره هم ټیک ده او کده سه چې تاسو کورونه تاسو د آرام لپاره دم صحیح ده ستړی ستومانه چې کور ته راشي دمش تسری وشي دا هم ټیک ده نو کور هم لوی نعمت بیت چې کوم بیوت جمع د بیت ته بیت هغه ځکه ته ویلږي کوم ځکه چې انسان ود کېږي او شپه پکې تیري باقي کور چې کوم ټول کور ته بیت نه وي هغه ته دار ویل کېږي او بیت د ود کېدلو کوټې کمرې ته ویل کېږي نو بده کې دا خاص د ود کېدلو کوټه چې د انسان د اطمینان او د آرام مستقل ځای شو باقي چې څومره کمرې د باقي سره پیوستي دا دار کې راځي او بیت کې ناراضي ځکه چې بدا کې څوک نه ود کېږي وجعل لكم او ګرځوري ساتو د پاره من جلود الانعام د پوستکو د سارونه بیوتن کورونه تاسو د سارو د پوستکو نه هم کورونه جوړوي دا د عرب عادت مطابق دا حکم دی او قران څنګه عربی کې د اولنی مخاطبین عرب خلق دي نو په عربو کې به خلکو داسې کوله چې سرمنې به وچې کړلې دا به یو بل سره پیواس وګنډلې د دې نه به یو مضبوط صادر جوړ شو باقي نه به خیمه جوړوله او هغه خیمو کې بیا بغرونو کې اوسېدل نو تفسیر باندې قرآن وایي چې من بیوتکم کې خاریو ته اشاره ده چې بخارونو کې تاسو په کورونو کې کوټو کې پاتې کېږئ او بیا په باندو کې چې کړه تاسو ساروي غرونو ته بوځي باندې کوي نو باندو کې تاسو د سرمونو د پوستکو نه کورونه جوړوي نو دا د هغه وخت سره تړلې خبره شو تستخفونها تاسو سپک وړای دی لره یوم ځوانې کوم ورځ د سفر تاسو کې سرمنو نه چې کوم خیمه تاسو جوړوي لګوي نو د سفر په ورځ باندې هغه وړل سپک اوس که تاسو د ګټو د بلاکو دیوالونو وړای نه وړای کی یو درانه دی او هیڅ صورت باندې نه کیږي او دا خیمه د سرمنې راټوکېږي بس یو اوخ در بشاکه وړي به نو دا تاسو کورونم دي او په سفر کې وړل آسان شي دغه سرمنو د دومره قوت او مضبوطواله او دغه د علم او دغه د پوهه چې د بسنګ وچه څنګه به د سرمن نبي خیمه جوړيږي دغه علم او صلاحيت الله تعالی تاسو درکو و یوم اقامتکم بورز درکیدل استاد اقامت چې کوم ځکه دا وسیږي درکیږي نو دغه سرمن سپکې دی په ورځ سفر او ورځ د اقامت یعنی په لګولو کې هم آسان دي آسان سره لګي او په وړلو کې هم آسان دي چې پر ځګن ته وړي پاستانه وړي کې سپکې دي ومن اصوافها او د وړو د دې زناورونه و او بارها او د پشم د هغه او بار چې کوم دي د پشم ته ویل کېږي پشم د روخ وړای ته ویل کېږي نو د څه ویل چې من اصوافها د وړو د زناورونه و او بارها او وجغنی د وخانو یا پشم د وخانو د وخ چې کوم وړای دغه ته او بار وي او اشعارها د وجغانو د بيزو د بيزو وجغانو ته اشعار وي او دغه شند د وخانو هغه ته او بار وي اسواب د ګډو هغه ته وي نو تاسو ردی نه جوړوي اساسا سامانون اسباب ومتاعا او فائدہ الى حين در یو وخت پوري دغه وړونه او د وخانو د وجغانو نو د ګډو بيزو د وجغانو نه تاسو هم سيزونه جوړوي او غي استعمالوي او دغه استعمال په ټوله دنیا کې وشن روان دي په هر هم د سکیږي روان دي عربو پورې خاص خبره نه ده والله جعل لكم الله تعالی پیدا کړی تاسو لپاره مما حغش بعض د حغ سيزونه نه خلقه چې الله پیدا کړی دي زلالن د پاره د سوري او مخلوقاتو کې ځینې شي نه د سې د داغي سورې شته او ځینې شي نه داسې چې هغه سورې نه لري نو په مخلوقاتو کې ځینې شي نه هغه د سوري د پاره پیدا کړل چې هغه سورې کې لکه ونه شوي دیوال ګټي غرونه د سورې کې وجعل لكم من الجبال اكنانا او جوړ کړی رساسه د پاره بغرونو کې اکنانن زګینه د پناه کېدو د پناه زګینه بغرونو کې ملاويږي چې هغه غارونه کې دیش سمسي کې دیش بغرونو کې په دې کې خلک پټي کې پناه پکې اخلي زناورونه دشمنانو نه
دغه شان کې د تیز باران طوفان نه به خلک پناه اخیستلی شي. دا ځګینه په غرونو کې قدرتي طور موجود دي. اکنان خپله معنا ده د پناه ځګینه. نو ځینو ترجمه والا په معنا د غارونو سره اخیستلې دا هم ټیک ځکه چې غارونه هم د پناه ځګینه وي. وجعل لکم او ګرځولي د ستاسو دپاره سرابیل کمیسونه. سرابیل دا کمیسونو ته ویل کېږي، مراد نه کپړې دي، جامې چې کمې خلک یې اغوندي. تقیکم الحر چې تاسو بچ کوي د ګرمۍ نه، ستاسو جامې ستاسو د ګرمۍ نه بچ کوي. وسرابیل او نور کمیسونه تقیکم بأسکم چې تاسو بچ کوي د جنګونو نه. دې نه مراد هغه جنګي واسکټ چې کوم تصغره ویل کېږي، نو هغه د جنګونو کې د زخمی کېدلو نه انسان بچ کوي. دې ځکه دوه قسمه جامې ذکر شوي، یو جنگي جامې بل د عام استعمال جامې. او د عام استعمال جامو باره کې الله تعالی ویل تاسو د ګرمۍ نه بچ کړئ، د یخنۍ باس پکې رانه وي. د دې یو جواب چې کوم دی امام قرطبي رحمه الله کړی دی، هغه دا دی چې د دې اولنی مخاطبین عرب دي، د مکی خلک، او مکه کې واورې دا سلی دا خسي وي نه یخنۍ دومره نه. البته عام خلک د ګرمۍ سره بلد دي، د ګرمۍ پوزیشن د ګرمۍ نه انسان بچ کوي. دویم جواب چې کوم دی مولانا شفاری تانوی رحمه الله په تفسیر بیان قرآن کې کړی دی، هغه وایي چې د یخنۍ باس په اول سر کې تیر شوی دی چې لکم فیها دفء، ستاسو دپاره به د جامو کې اسباب د ګرمایش دي، تاسو له به د ځناور به د سرمنو وړو کې اسباب د ګرمایش موجود دي. اسباب د ګرمایش صحیح، خو دغه کپړې چې تا د تی واغوندې او د یخنۍ نه به ځان بچ کړي. نو اشرف والي تانوی رحمه الله رای داسې ده چې د یخنۍ نه د بچ کېدلو باس مخکې تر شي، نو د ځینګه ځکه ذکر نه شو، ځینګه صرف د ګرمۍ باس دی. او دویمه دا ده چې تقیکم بأسکم، تاسې بچ کوي د جنګونو نه، د زخمي کېدلو نه. نو معلومه شوه چې په دنیا کې چې ته کله ژوند تېرې، د خپل حفاظت اسباب استعمالول د عین شرعي عمل دی، او داسې د ایمان او د عقیدې سره تضاد نه لري، بلکې د خپل احتیاطي سامانونه او دغه شان د کې د خپل بچاو اسباب د پوره استعمالول د بیخي بشریت باندې عمل کول دا ټیک کار دی. ځکه چې کله د جنگ ته ځین ورته واسکټ اغوندي، جنگي واسکټ د جنگ نه محفوظ دي، او قرآن د هغې ذکر کړی دی، په نعمتونو کې ذکر کړی دی. نو معلومیږي دا چې په خطراتو نه ځان بچ کول او د بچ کېدلو اسباب استعمالول دا جایز دي. کذلک یتم نعمته، همدغه شان الله تعالی پوره کوي نعمتونه خپل علیکم په تاسو باندې، لعلکم دې دپاره تسلمون تاسو تابعدار شي. تسلمون دا د اسلام نه دی، اسلام معنی دا گردن نهادن غاړه ایښودل. نو دا دومره نعمتونه الله تعالی تاسو له دې دپاره درکړل چې تاسو الله تعالی ته غاړه کېږئ، ظاهري او باطني کلک تابعدار شي د الله تعالی، چې دومره لوی احسانات زموږ الله تعالی موجود دي. د نعمتونو تقاضا دا ده، عقلا او نقلا دا مسله د معلومیږي چې چا د باندې احسان کړی دغه خبره به احسان سره اوري، تابعداري به کوي. به دومره لوی نعمتونه چې سراسر دومره لوی نعمتونه ټول د الله دي، نو بیا معنی مطلب دا چې اول نه اخره پورې به ټول احکام کې بدل الله پابند اوسېږي، تابعدار به اوسېږي. او ځکه بل ځکه الله تعالی فرمایي چې لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، د الله تعالی په نافرمانۍ کې د مخلوق خبرې اورېدل نشته، ځکه تمام لوی احسانات د الله دي، د بل چا نه دي. نو چې د مخلوق نه دي، نو د مخلوق وانه ورې څه خبره نه ده. الله تعالی وایي فإن تولوا، که د خلکو مخ واړه، دومره لوی نعمتونو ته یې هم اهمیت ورنه کړو، بیا مخ واړه. فإنما عليك البلاغ، یقینا به تا باندې صرف رسول دي مبین ښکاره. نبی رسول الله تعالی وایي چې په تا باندې دا دین رسول دي، د نعمتونو بیانول دي، او تا بیان کړو. ستاسې موارد په دغه ځای باندې پوره شو، پاتې شو خلک، نو خلکو سبا الله تعالی په خپله باندې حساب کوي. یعرفون نعمت الله، دوی پیژني نعمتونه د الله تعالی، ثم ينکرونها، بیا ترې انکار کوي. یعنې د خلکو نافرماني او دین نه بغاوت داسې نه دی چې ګندې پوهېږي نه چې د اسمان ګنې الله نه پیدا کړی، داسې نه ده. ځمکه الله نه ده پیدا کړې، دا دومره نعمتونه چې موږ پکې ژوند تېروو، زموږ د ژوند تمام اسباب ګنې الله نه دي راکړي. په دې خبره کې بحث نشته دی، دا خبره نه ده. دې نعمتونه پیژني، ثم ينکرونها، خو بیا ته انکار کوي. انکار څنګه کوي؟ تاسو باندې اورېدل چې کافرانو هم چې ویلي چې اسمان بل چا پیدا کړی، څوک نه وایي. دې ته انکار په دوه قسمه دی، یو انکار عملی دی، یو انکار اعتقادي دی، او درېیم پکې قولي دی. نو دا خلک چې کوم دی انکار عملی کوي. څنګه انکار عملی کوي؟ ټول نعمتونه د الله استعمالوي او خبره د بل چا وایي،
او د بل چا خبره چې کم اوري د الله تعالی دین په مقابل کې اوري نو د سی وای د الله تعالی د نعمتونو عملاً د انکار کوي اگر که به خلیص نه دی ویلی اگر کړه کې به څنګه امه ته پته نشته لیکن ظاهر باندې چې د فاسقانو فاجرانو باطل خلکو تابعدار دي او د الله تعالی د دین مقابله د ولاړ له موږ پوه شو چې عملاً د الله تعالی د نعمتونو منکر شو واکثرهم الکافرون اکثر د خلکو نه ناشکر دي کافر په معنا د ناشکر سره د قانون مخکې موږ ویل د قاعده چې کله کافر په معنا هغه ځکه کې راشي چې کوم ځای د نعمتونو باسي په معنا د ناشکر سره راځي کله چې د ایمان باس روانو کافر ټکی راغی بیا په معنا د هغه چا راځي چې کوم د اسلام قابلیت ته ولاړی د اسلام نه منکري او چې کله کروندې په باس کې راغی د فصلونو په باس کې راغی بیا په معنا د زمیدار سره راځي د څنګه چې د نعمتونو بحث دی نو معلومه کې د معنا د ناشکر سره دی نو اکثر هم الکافرون اکثر د خلکو نه ناشکر دي